دا د بردیر تحصیل واړی ښکلې سیمې عمرالۍ کلی دی. د دې کلي ځایي ولس وایي د 7 کلو په 3.5 زره څه د پاسه آبادۍ باوجود دلته د جینکو د تعلیم لپاره پرایمري سکول نه و، خو وروستو په 2014 کال کې دلته د جینکو یو سکول منظور شوی و چې په 2022 کال کې تیار شو، خو لا تر اوسه دغه سکول د جینکو د تعلیم لپاره نه دی پرانیستل شوی. دا سکول 2016 کې سبزار سنه الله منظور کړی و، خو بدقسمتۍ نه بیا داسې وشو چې ټیکهدار کار نه کاو. چې کله کار شروع کو نو دا 2025 دا چالو دی، مطلب شروع دی، اوسه پورې هغه کار کمپلیټ نه دی. تاسو وکتل چې ځای په ځای پکې دراړ راغل دي، ډیمیج شوی دی سکول. نو دا حالت تاسو وکتل د کمرې په ذریعه باندې، او 7 کلي په دې باندې آباد دي او 4000 آبادي ده. ماشومانو تعداد هم ډېر زیات دی او خو کافي تکلیف دی خلکو ته. دومره آبادۍ کې 4000 آبادۍ کې زمونږ اډو سکول نشته جینکو. دا پهلنی سکول دی، دلته نه جینکۍ واړی ته ځي، تقریبا 8 کیلومتر 9 کیلومتر لاره. دا مطالبه هم ده چې بس دا پهله جوړېدو چې سټپ جوړ شو، اوس به سټارټ واغسته شي، ایجوکیشن والے ته حواله کړی شي، بس سټارټ یې پیوالي. ځایي خلک وایي دلته د سکول د نشوالي له کبله زموږ ماشومان اکثر د تعلیم نه محرومه پاتې دي. دا سکول چې کوم دی دا په 2016 کې ایم پی ایس صاحب زر سن الله سه منظور کړی و، او هغه دا خبره هم کړو چې ان شاء الله په دې فوري تاسو ته کار هم شروع کیږي. نو هغه چې څه د هغه وینا په مطابق باندې په دې باندې فوري کار هم شروع شو، خو بیا 2 میاشتې یا 3 میاشتې بعد په دې باندې بیا کار بند کړی شو. کار مطلب دی چې ډېر موده بعد کبانو، خو بیا مطلب دی د خلکو د دې دغه په کوششونو باندې بیا هم دغه بلډینګ سر ته ورسېده. خو تقریبا دغه 2-3 کاله وشو دا بلډینګ دغه څنګه خالی پروت دی او څه پیدا خو د بلډینګ نشته، خالی د ودرېدو. او تاسو که زه په ځای ګورئ دا دوباره دغه کلیک شوی او مطلب دا چې ماشومان زموږ دغه کله ماشومان کوټکي ته ځي، ځینې واړی ته ځي، ځینې چاپر ته ځي. نو موږ ته ډېر مطلب دا تکلیف دی د لاسه. نو موږ دا وایو چې را پورې مطلب دا زموږ د سکول چې کوم دی نو دا کولاو کړی شي، په دې باندې عمل وشي، او مطلب دا چې دلته زموږ د سکول کولاو شي. دا سکول په 2016 کې منظور شوی ثناء الله صاحب، او دا 2025 روان دی. او تاسو د سکول حالت په خپل دغه دیول نو وایي چې د دې دا 15 پیری دی، که څه خو صرف د دې دا رنګ وشو بیرته خرابېږي. او د اوسه پورې د دې باندې توجه چا ورنه کړه، نه ډپارټمنټ والا، نه زمونږ ایم پی ای موجوده، نه زمونږ ایم این ای صاحب. او دغه تاسو حالات په خپل ول د بونډریوال هم ول د هر څه مول چې دغه د سکول موږ ته واپس په ورانېدو دی، ولا د اوسه پورې د سټارټ پروګرام یې ونه شو. طالبه خدا کوي چې زمونږ تقریبا 4000 آبادي ده په دې کلي کې، او دا زمونږ پیلنی یو سکول د جینکو چې موږ ته منظور شوی و، او د اوسه پورې د هغې دا 9 کال روان دی چې موږ ته لا سټارټ نه شو. نو موږ دغه مطالبه کوو چې د دې وزټ دی وکړي ډپارټمنټ والا او ایم پی ای ایم این ای، موږ ته دا 1000 تر 1000 سټارټ کړی شي. که سټارټ نه شو نو موږ به مخکې بیا خپل لای عمل کوو. د علاقې ځوانانو د متعلقه محکمې نه د دغه سکول د پرانستې غوښتنه کړې ده. جاوید ملنګ، سنو پښتونخوا، بردیر.